شرطونه بندونه قیدونه انا خذ بچران ان حضور مبارک تخلیه حکم نو لګو یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن دا شرطونه وکدا شرطونه منی خو بیعت پر سره وکړه کدا شرطونه نه منی نو بیعت پر سره مکا مشروط علی المبايعه شو شا د چې د اسلام بیعت کو کنه د اخر رمضان کې راغلو نو حضور په دا شرط کې خو د اسلام د قبول له هو النصح لكل مسلم تب خیر قوسه د هر مسلمان دا یو شرط شو دا شرط د اسلام انا کدا تخلی نی نو مسلمان مدار پکاره چې دې مدار کا خیر قوس انا او باب نه دا با احلم خلوب درا که خجوري خرڅ کړو قلم پکې دا اوس کتاب له بیک کې شو دلته د شرطونو په حساب ذکر کړي یو سړیونه خرڅ کړه دا وېخنه او میوه پکې نه که میوه قلم شوی نه میوه د بایع ده او که میوه قلم شوی نه میوه د مشتری ده چې څنګه الا ان یشترط المبتاع مگر که مشتری دا شرط کړي چې میوه هم زما ده نو ټیک ده نو دا پکې نه الا یشترط یا پس تعبیر نه مشتری دا شرط یا قبل تعبیر نه بایع وي زما ده ٹھیک تا پچ اشتراط نہیں نو قبل التعبیر او بعد التعبیر باندې بنا ازمن مذهب کې لکه عاید ظهور د سماع ولا کوم شي چې مستقل خرڅېدي شي تعبیر اصل نوی په بیع د اصل کې لکه میخه ته ګمرګان دی واچو او میخه خرڅ شو په د ګمرګان ذکر نه راغلی نه افیان او نه اثباتن نو دا مال د بایره یا یو خشتوین د خرڅ کړه او وګونو کې زیور دی ولا چولو غار کړه امیله چولو سترګې ولا تورې کړې نو هغه کاری په بیع د وینځ کې نه دی داخل البته که مشتری دا وایي چې زه دا وینځ ملم او دا کالی نه به ټیکتا الا ان یشترک انا دا بل مسله په بیع کې شرط څنګه دی ترمذی کې موږ ویلو کنه نه هان بیان و شرط هغه شرط هغه زیاتی فائدې ته وایي چې یو د متعاقدین ته فائدہ راځي بلا عوض نو دا شرط نه وي خود بریره بی بی چې عائشہ غشتله مالکان وی ولا به زمونږی نو دا شرط غلط او حضور وینا ولا د موثق انا او باب نه دشتره البای ظهر دعوت الى مکان مسمى دا ماغه کده جابر صاحب اوف پر نبی کریم خرج کړو کنه په ليله البعیر خو جابر صاحب دا شرط کړو چې په مدینه نظم نو کوم بای دا او مالک صاحب وایي چې شرط دا سیکل در باندې خرڅوم خو دا صدر پورې زم نو ډیر ښه او که وګوري یا مجهولي نو شرط غلط دی امام ابو حنیفه او شافعي صاحب وایي شرط مطلقاً صحیح کیږي نه د بیع سره اوس د جابر قصه امام بخاری د دې قائل چې بیع او شرط روان او د ليله البعیر قصه پیش کوي چې حضور مبارک د جابر نه وخواش او جابر وی زما په مدینه ته او الفاظ هغه مختلف راغلي کله دا چې حضور ورته ته ما د طرفه کې خیراتي دا روان کله دا راځي چې جابر چې زما په نو کله جابر د طرفه یو دا شرط دی چې په دوران دا کوي اته پتا کړم نبی ما عاریت او پر مالک مشتری د طرفه یو هغه شرط نه روایت مختلفه راغلي سره معلومي چې حضور ورته استانو کو بلا شرط سنه معلومي چې اشتراک شو روایت مختلفه مجتهدان نه فقهاء یې په تاسو دې نه راځي امام بخاری وی د فضیلت علی دې شرطیات کې استقامت علی اشتراک الله بقيمته وقيمته مختلفه سروه شرطه بتقول ده او سروه او سروه شرطه قيمته مختلفه دي مختلفه روایات د جابر په اشاره يا النبي ده تلسو بوتو فتتنه فهمناه دا اشتراك بين ذلك ما فرمان بتا حتى في ضبط دم مدينه ده اشتراك وما انت بيقول جوزو ده وقت كده اشت نفسه لا صورة باين زي كده أورا كده نفكر وكذا وخير ما كبير زي ما كده سر إحسان كل قصة هذا بيجي صورة يقول كده نوم صاحب أدركه طبعا ما أنا كده كلامي ما أقول لك كده أنا شارك كاتير كده موضوع مثلا إحسان كان أو فكرة نبي كريم أري ما أو يا بني خرط ولا تبي خرط نيجي بقى إحسان تشوفين أتنا نبي كريم سارس تونا ما كده اشتراك تيرا كده كده إنه أقول إنه هذا بدون طرف إحسان أنا دورة أقبل وين كده ما نشوف مسائل بسرعة نقول ما كنت أنا أخذ جمالك ما كنت كل شيء كذا ما دينك مدارة ما نابس تستأوخ ما تأوخ تجاو
وانا لا افتي مالا فقل جمالك ذلك فهو مالك لا عرفت المال بوده او پیسې ما کده راځي او جاتي ورکا احسان ورته انا كل دين عالية مال أبقى لي ما تبدو لي ضبطي لا في اشتراك أنا كلا جواب ما لم ناكس تمام بمش يا أخي كل ده غير سنة لو اشتراك لا يعتبر ولا كذا لا اشتراك مختلف روايات في إشارة كي بعض الفاظ من اشتراك أديت بريان ده كده الفاظ رجعنا بعد قواعد شريمة ما ترى هذا شريعة سنحان بين والشرط أو حديث قولي وتشريع عمله يوم واحد زيادة غير كده غير الفاظ مختلفة تكون خلي نضع فقاحتنا لي أنا كمان بتي الفاظ رواية وجنا تيولي خير بيني أو الفاظ متعينة لي رواية الإمام أبو حنيفة بيع وشرط كي كويس ماذا تقول طرف الحدود طرف بعض الحدود طرف ممتع على ذاك ذاك سم دام الحدود طرف تبلغ به إلى أهلك دام تقول طرف باختلاف قيمة إشارة فدي أحكام اللي بينها لك تلوح شرطة متعيدة سليق الكوثر أنا الله الحمد أو تبدو ثلاثة من دارك كم لنا عشان نغضبت ذات الرجاء قاعنا أنا ليش ترى تبدي وجه مزاج بعض من كيف بعض من بيشتغل البان وبحنا ويا حديث سيد هذا ما يتفتح حديث عمله كي تبل معايا ليه فقهاء ناس يودك يا إمام أبو حنيفة يا ابن أبي ليلى يا بدي أنا بانير نبدي مثلا بعد كده تبيع كشكر عشان تنقل إمام أبو حنيفة يبيع شرطين وذلك كذا حديث بيش نحان بين مشرطه بل بيع سيد شق باطل أو دليل حديث بريرة عائشة ما يسوي مالكان إذا شرط يخرج عليه لمنقل هدوء ولا ينكي بيع سيد شرط باطل أو دليل من بيع سيد شرط سيد أو حديث كذا جابر وآخر بيش كذا اشتراط ما بيع فما تريد اشتراط ما بيع أو غيري موضوع معك شرط فرمان شرط فرنته أنا شرط أخذ زيادة تنافي توي كيلو متأخرين زمان شرط بغير أي وضع لا كل من فتح خلف كتب في يوم يستسيغ ولا شرط مرد لا بين فتح خلف من بقي بقى النور ولا شرط مرد لا تكلم فتح خلف كتب في صدق ولا شرط مرد أو كأس إحسانا مكان خير وصدر مبارك أصحابه قدر الأكري من أنصار مهاجرين كذي قدر كار كار كذي لمسات من مدام ولا شرط لمن غيرها بل كم تتريخ ذكي شرطين مقارك ذكر اسم شرطين يا واحد يشارك باتيلي اشتراك كيك أنا بما نجي هذا الويكي اشتراك فكرة أو كذي ذكر ليش بما نجي يشارك اختلاف لا فهم أول شرط باتيلي لكن هذا ويدا تاكم وما صار بني ذكر نكى لا باتيل كنا تبيريان بسوي إذا كذي شيء تقدر يخدمك متقابل بلا خدمة مطلب سر يا خدمة تدوي كنزل تكلم وين معه كيف تخذك هذا شرط غلط يا داوي لما تعبنا بطريقة لا غلط لا شرطون لا اعتبار نشتا كذا عمري نوم باتيل بين كلامي جزء كم خمانة بكوثة دورة تكتا كلمة من الشرط لازم جزء كم خمانة بدل مكان ما هارك راكي تكتا لازم جزء كم هو راكي هذا الشروط تيجي باشتراط لازميجي أو كاشتراط نيكل لازميجي دريم مختلف فيه لكن جزء كم هما بوطن تنبوذي زبدة ديك اختلاف سيدا فقهاء بأي مامان فدير كده شرط كري سما بنبوذي نونيشي بوذي لا عمر فاروق مريضة أو إمام أبي خيم دي شرط لاعتبار نشتا زمون دا مسلك دا علي سيد رضي الله عنه علي سيد بي دا خده شرط مخير دا شرط تخده بوتليشي دليل سري دليل نص قرآن ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتم ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين يا آدم وحواء يا آدم توسي كتا جنت كي أو تاكر بستا ناري بي نجنت كورا بخور من نري أولي الدنيا ريتي كم دي كيوسي كستا ناري بستا ساري ودين دور تكتاب منكي يا آدم وحواء بجنت كيوسي نا ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة توسي كتا جنت كي بستا سارستا خذري نجنت كورا چاہتا من سبتا ناري نتا أو خذي راكتا عليك رفتوكنا كي نخذ تاريخ رفتوكنا كي نداري الاشتراف اللغواري بدأ عمر سيد كلام تشكره وكان يشق عليه دعنا كي تسرين كي وفقاد يا غالبا عمر سيد الله أو خلي دعوة كتير ما كان كذا تبودي دار ترى أنا تبي تعرف ما نلي أو ما نلي ويخشى ما نلي دوتان ولا كذي عمر سيد واي إن مكانة الحقوق قد يكيدن لها عند شروط بشرط سرري نتشرط ما نلي حق ما نكتريشه ولا كم اشترطت أو تعطي كم شرط فيها قطع شرط ما نلي
یا خدای چې شرک وکړ نشورو ما خانوي حضور د خپل ذم صفات وکړه چې ما سره دا وعده کړی و چې زه به تعالی لور علیکم حضور دا غوي ما سره په زمچا کې مصاحبت زمچا د خرګانې رښتې ته وایي چې ما سره وعده کړی رښتې وکړه او وعده را سره کړو الله حق شروط ان توفوا به زیاد ضروري په شرط پورا کول کې هغه شرط ته مستحللتم به الفروض چې په تاسو باندې فرض حلال راوي یعنی خدای سره څه شرط کې دا پورا کول ضروري او ما ته هغه شرط جائز باطل حدیث عام دی د دې به مختلف دي د حضور د کلام مراد ده چې خدای سره په نکاح کې څه شرطونه دي دا شرطونه پورا کول ضروري دا کنه تعلق د حقوق العباد سره لري او د بنده حق مخکې سم شرطونه غلط دي دا به مچانه ساده دي زما د ټول زما ده تا حدیث خو مسائل د جدا کې د جدا عنوان لاندې نه بات کوي سم مار کړی امام بخاری یو حدیث نه تاسو مطلع او باسي مختلف عناوین به قائمه انا ولكن في حديث امام كريم لما تحكي امام انا وفي استنباط مسائل الامام سنه يوم محدث ده جالس انا خد دي موجود ده دخل لك خليشه في البخاري فقهاء خلق ده قالوا ده انا الان شرط زمان دي باندې الحمد لله کې ده ولا تلي بيوك اللي حد شرعي صفات ثبوتنا هغه ده بشرطونه نه ختمي عفيف تحليل المكان انا مشهور بحديث او كثير عفيف معنى اجير نوكر مخاطب دا وي ما والا وزاد نکا دا تعدول څه شرط نه دا یو طلب د احسان انا کله کا تعدول په شرط باندې مرای وي ما والا دا د احسان نه دا کله مالک اختیار کا زاده یې کنه انا ولا مکاتب دي او یو قسم درخواست دا فیصله قضا نشته دا دیانت انا په یو سړي مرای والی مکاتب په ما والا وزاد نکا او وی تعدول په ضروري نه دي چې دې راځي په بیان د ځان عاجزه په دې د مکاتب نه ډېر قیت خالص شو ماذا مالك سيبرت إشارة كذي ما تقوله كشرط طلاق أنا مخكي كرسي مع طلاق معلق بالشرط لكن طريق خذ توي أنت طالق إن دخلت الدار تطلاق ككور تناوت نعم طلاق بريكور بدخول معلق أو كمخكي هو شرط إن دخلت الدار فأنت طالق إمام مالك سيبي كطلاق مخكي ويلي وشرط رسي وشرط لغوه طلاق واقش أنت طالق إن دخلت أو كشرط مخكي لك إن دخلت الدار فأنت طالق وطلاق معلق بالشرط وذي لا غرض كده جمهور الفقهاء وخي الشرط متصل ذكر إلى آخر هذا أخذ موقوف بار شرط رسي كمخكي وكش متصل أو فا يا واحد تريد تقي وش سيبندش الداخل او دا څنګه یو توي انت تعرف او یو ګنټه پس ورته ان دخلت الدار دې شرط اعتبار نشته نو چې شک متصل ذکر وي معلق بالشرط دی وای ان بدا الطلاق او اخر فهو حق بشرطه كطلاق مخکې ذکر کړي تر څو ذکر کړي دې حق بالشرط يعني طلاق مشروط به انا ذکر حضور مبارک ویلي لا تشترط المرأة طلاق وقتها دې اشتراط کې تعین لیکل چې مخکې کړی تاسو پکې ولې فرق راوړل تسریه ته وای نهان النشي والتسریه ماذا تتوي ده شو خلق تيزون او تسريع شعبي دبكور انا لا تجيني كده شرط بالقول فيه شرط بالكتابة فيه او بهمام فيه لو ده عكيك او بطري شرط كده مثلا يا مصالحات يوطني كل كلام عليه لك حديبية كده حضور مبارك لك كرام سر الصلحة غير استم مفصل حديث ذكر كده انا فموسى عليه السلام باندې خضر دا شرط کړو چې معنا به تاسو نه کې په خپل شرط انا ای تاسو قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا وده بشرط لا تسالني عن شيء معنا بتقول لك سامع شرط ولا طبعا اذا شك في ولا ده من لا شرط سيدك غلط يعني ده بريبي بيتفرج ذكرك انا بريبي كتير اسمه احكام مالك يوم ده جابر كتير اسمه احكام مالك انا هذا ميزه كده ما في كتاب وباطن تتا لكن من تنكم لا شرطونه خيبر کې حضور مبارک ورکو يهوديان لا ورته ویلو چې کله د مون خوخي تاسو به وباس نو حضور په خپل زمانه کې ونخل ابو بکر ونخل عمر ته بکر دا هي مشر راغی قربان مو نبی کریم ابو بکر فيخي وته تمن وباس ودا شرط یا دنه زناوره دا خیال چې معنا یې چې یو وخت راځي تاسو به وکړي کې هغه وخرا او زموږ تاسو ته دولت کې مسلمانان دي او چې په مشکلات کې مسلمانان په جهاد کې مشغول زمینداران نشي کوي اما فدا عن خيبر عبد الله بن عمر ابن ابا رسول في ولا وكيل يهوديان په خيبر کې په کوم لا صغيره وځو دا ابن عمر بلاتنه مخکور په تیجا کې کتبه وره ها ناتنه مخکور کنه اما ته څه چلشو ما درو کنه انا دا وکړي شي انا یا و سم
ته ویلي نو چې ته به یو ګرب کلی کېږي د خیبر نه ټوکه باندې به تېز روانې نو دوی وایي ما ته خلیلو وکړ هذه فضیلة من القاسم دی پر اثر خوشطبیعتي ټوله ټوکې ټولې او یې چپ دروغجنه نبي کریم دا ټوکې تا سره نه کوي کذبت والله اوس هغه یهود نه عرب یریږي ځکه عرب هغه عرب نه دي پاتې شوي د خدای فتح او د نصرت وعدې صحیح دي وانتم العرب خو دوی هغه ایمان باندې نه دي پاتې نو خدای اسباب ته پرېښودل نو د چا اسباب چې مضبوطي بس جنګ باندې ګټي اوس نظام د اسبابو دی او غلبه چې ده ما فوق الاسباب دي ایمان او په نیکو اعمالو بنا هغه ضعیف دي زموږ د ټول واره ټکول موږ ټول نه دې سړی مرته نه دې دامت نه ولا کورونه ما یو عربي ورسره نه پاتې صادق د راځه په پاکستان کشمیر او کشمیر د مردار د امن درې نه پیژنې کوم مسلمانان سره راکړي کشمیر کې بسوي د خپل قانون باندې نه ته خبرو کراته کې څه اول دا اسلام راوړې ته کوم راوړې طاقت پیدا کړي نو به کوم کول شي جنگ وکړي مسلمانانو دې ته کړي روزانه مسلمانانو دې کې اړې په کشمیر کې راځي انا خو دې دې ذکر دې تدې اړې راځي کړي ځوانانه کې دې افواجان مستي اخذنا ليري ناري ورته شپې پټيري نسوس وایي چې څه دا دا د لږ درې دی دا نه کینه دا کار بچو انا جهاد او جهاد او جهاد او جهاد او خلق وقت نغدو کې څنګه په مختلفه جرګې جوړې شي دا امر کو دا نه اوټو یو کې یو امیر مزه ټوټه کان چې دا په باندې جمعیت نه ده انا تمام نه دی دا جهاد شروع دي سره په قامو کې معتبر کړی تمام انا مولانا خيرا يعني تقليد مراشي او تقليد مراشي تمام ما هو الحديث اللي خديه كما انا درجين قنيته او كما انا درجين شوي ها كما تم ذاتو وين كما تم ذاتو وين وتتوا خالد بن وليد وقت كافر هذا كفار طرف اخر اي تنافق لقيت له مسلمان هذا وصحابته خالد بن وليد ومن طرف هذا انا ده جاء بشكل هذا تملا بدل من بخيت طرف ناس انا في ناس بناسنا لا يعني بلا وانا ما سافري جنب غبار انا لا ما خبرش ده ده ولا كده تمام يعني ما كده ده غير بيقول كذي ما كده خبر بنضيف بعدين خليه يعني تمام اوس وقت شنو يسوي انت لو كده يعني طهاره المهاجرين مجاهدين تمام هل يعني فاتح كده اوقات كده وات وكانوا يوت تمام يشفع أطلاع النبي أسوله بدون مبارك لا ندي فينا ولا غزات تارك لكم ذاك يعني تارك يعني كم ممكن ذات ورسوبة غير خبر من جنتي أو جنب بقدين نجف فقط حرام بالمكان أنا لا قدير ما بيان بس كمان لا تدعوا شو بقى لك أنا خلق شو كله لو ضر يعني أوكي كله أنا سأقول لك ذاك شدان وداخل فاعل حضور فاعل تهامو كي يعني تهامو كي سبب قبائل العرب ولا بني خدا خير فاضل حضور مبارك أجر شكاكنا الذي قريش وصارنا لقيلا الحضور مبارك فترة أنا دي وين نبي كريم ده بني كعب من لؤي وبني عامر من لؤي دار قدم شران ونكون من وارسل فقريش بدارية ولا طول أغلبه وعفدير وبريد القديبي خمسنا ومبي سنة عود متعطيل دي لنجي أخي بشداري ده أوست دي بدي غرا سيدير مدير فارغ الله بكاش وهم مقاتلوك تاخر جنب والوار سيد الغرب بدي كفراتي لنجي وخاني أوست دي فدين يطلع غير بكتاب رينري نا بدي من ورقاء خداي كريم تومي تخير فاهي بشكل أنا بشوف فاركلي دي جان كده دي فاهي زبون ترفلها ورا دي جان كم فارسيوي أنا ولا ما تعرف بيصير له جماعة بينور وخلق تبريده إذا بكام يمشي من ذلك فخذ كم ترى مجرد كمان شكت فرق رجيم مرات ولا شو أنا أو كان يزيب خب دمشق أنا أو كحام خان جنگرا سرقول واري نقسم ديا كتور بور سر جنگ كم حتى تنصر إذا استعلا پیغام بوار رسول أنا قال سفهاهم أغير زديان أكثر نوجوانان هو جذباتياني كنا بوقوف جذباتيان هو نوجوانان لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء لا خبر من تمام وقالته الرأي منهم أو أهل الرأي دوي رأي صفة مدح لك صفة ذم فمقابل لك ذكر أهل الرأي سكنية فتوي تفيه نصفها ودوي لا أعطي خمنا سوا أو أهل الرأي وين كشتا لو رأي صفة مدح أنا خطكيه بما هاتي ما سمعتم أنا عروة ابن مسعود ثقافي قرشي نه دي دا د طائف نه قبایل لا واستو او دوی سره په امداد کې د قریش سره مرګرو ورته د قصه کې څومره ذکر دي دا به ویلي صحابه شوی دي هغه وخت دوی سدي کافر دي
هغه وی اوروا اے قوم اول اعتماد پیدا کړئ زستاسو په منځله د والدیم کنه مشریم کنه هغه وی او سه ته زمون د والد پشان هغه وی چرته په مام تهمت شته وینا وی تاسو ته نه معلومه چې ما د اوقات قبایل تاسو د امداد د پاره راوستل فلما بلغوا علیا چې هغه انکار وکړ هغه وی نزو وی دا ما خپل اهل اولاد او من اطاعنی راوستل تاسو لا هغه یو ټیک ته بلې سه قالو بلا هغه وی بلې سه شمالی اتحاد والو ناغه وای په نه هدا خدانه دلکم فتت رشد دې سړی ګورې سم خبره پیش کړی دا نبی کریم یادای چې صلح خبره پیش کړی دا خبره ده خو اقبلوا هذا قبول کې ودعوني آته ما پرې دې چې زورشم ایوی خدا ورشم راغی نبی کریم سره خبره کوي نو حضور مبارک ته ما خشانوي چې بدلته وي وی ګورې دا عرب ولې جنگ پار کړی دی جنگ ته ولې آماده دي ما دې پریږدي دي نور قومونو ته او زه به دوی سره صلح او کنه خامخا جنگ کوي نو ځان به په ټول صحابه به مړ کړم نو چې عروه دا واورېده نو حضور ته وی اے محمد ارایت ان استعصلت امر قومک کته چې دا قوم به زمړ کوم د خپل قوم حل سمت تا بنیاد او استیصال بنیاد ته وي کته بنیاد د خپل قوم کو نو دا چې د اورېدل دي په عربو کې یو سړی اشتاه اصله چې هغه خپل بنیاد ختم کړي نو دا خبره ته کې چې بدوی سره وګورم وان تكون الاخرى او کدا بل جانب شي یعنی غي در باندې غالب شي فإني والله لا أرى وجوها زوینم ستانه چاپیره مخونه ارګجا وإني لا أرى شعاعا من النار زوینم ستانه چاپیره ارګجا خلق سوق صہیب رومی دی سوق بلال حبشی دی سوق سلمان فارسی دی انگا بنگا خلق را جمع شوی دی خلیقنا یفرو دا غریبتان او تختی ویدعو کو تابزان لپری دی دا نبی کریم تا ہوئی دار گجا خلق با جوڑ مولا و دیر مولا دا نچاپیر ناس دا غری تختی ابو بکر والا وی چپ شد نئی گنی زویا جنگ کی با کمزوری نه سرګندې غوري ځان به صوفي کې نه او نه به تبلیغ کې ځان بکلک بهادر سات د پیرانو نه قصه خراب روس چراغلو دا ټول ملکونه نیولې د پیران راوړي دی ختم خواجهګانو کې چوپ نه لري هغه دشمن په چوبسي تیز مارو اوس په ترکو کې دومره پیران دي حد کې زوینه او روس او ترک حکومت خراب دهری سات په سات داري دې د یاري کښ نه کوي خپل مراقبه کوي تخته تسپیاړه چې ټول پاسې د حکومت ته د حکومت ته قوم مقابله نشي کولای هغه ته سفیان جنگ نه کوي نه کولی شي چې صوفي شو به خوانده شو انا اندرګه نو ابو بکر ورته امسس بذر الله خرایا فرجونه د خوځو د لات بوت تفاره د مول نه یګناوه من د خوځو فرجونه به د کول سنتو عربو کې سنتي کنه د خوځ وی امسس بذر الله خرایا فرجونه بذر فرج دا وی د لات بوت تفاره دا صح کنزلو نو مورې نه یګناو کلی پلارې دوی سردا انا هذا نفسر عنه من بدن ترتو وانا ده هو پر دال سپک خبره او کزه نه یګنی زویا فقال من ذا دیوی دا سوکته چاوی دا ابو بکر دی ها ستا په ما یو احسان دی چې هغه ملا پورا کړی نه دی کني جواب به مې دې درکړو ام بلو دی یو ځل غلونی ولو دا پان ابو بکر سے اخلاص وی تا په ما یو ځل احسان کړی دی کني ما به دې جواب درکړ نو هغه ونه چې حضور سره به خبره کوله فكلما كلمه احد بلهيته حاشین الصيده چې حضور سره به خبره کوله نو ګیره ته به لاس کوله دا د عربو قاعده او مشر ته ګیره ته خلق داسې لاس او مغیره ابن شعبه مسلح ولاړو د تور سره د حضور سره
قائما وما حسته فغسر التور وعليه المغفر خولي پسر و دوست بني دا جنگ فكلما احوا عروته بيده الى لحية النبي صلى الله عليه وسلم چاگه با دا حضور گیری مبارک تلاش کرے دا عادت مطابق نظربا یده بناد السیف دبا دا غلاس دا توری پا مٹھے ویا فکلاس پلیتا او کنی دے ترده او دا مغیره رو عرده ویلر کلاس وخان آخر یا چی مسلمانی کنا غدا چانا یریگی نا و چی مسلمانی چی دا خداینا سوک یریگی غدا چانا نا یریگی او دا نور خلق ذکر یریگی چی دی دا خداینا نا یریگی و دا امریکی نا یریگی دا خدای باغیان دی دا شریعت غداران نو دا امریکی نم یریگی دا اندو نم یریگی دا تپس نم یریگی دا کارغا نم یریگی ناورتو یا آخر یا دا که انه دا حضور دا گیری مبارکن لاسم پا دی مٹھے دا توری بے ہوا مٹھے پیجنے دا دا لاس پا تیر طرف غنوئی گا فقال من هذا ودا سوکتے ودا مغیره ابن شعبہ دے نو دے ترو دا عروہ ابن مسعود ورتوی اے غدار اے غدار الستو اسا فی قدرتکا زخوصم ستا دا قدر پا نتیجہ کی گرزم غدر سو مغیره ابن شعبہ سره د سکسانو د مصر بادشاہ لتلو ناغیله هدیه ورکو مغیره له ورنکړه نو چې په اعلی د کفر زمانہ نو چې راتلنو شراب ټول سکلو دی را پاسه دا ټولې بیغم کړ هغه چې صحه دایو د خپل قبضه کړ او را مدینه منوره ته نه غراغه مسلمان شو ناغه قومونو به په مغیره ابن شعبہ دعوا وکړه په مغیره خورا تختیدل طائف کې دا قومونه دی بني ثقيف او حوازن دا طائف قومونه نو مغیره ابن شعبہ تر عروه ابن مسعود مشر د خاندان وی زه خو ستا دا غدر په نتیجه کې اوس منډه را منډه وا متم دا بدي وی وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهليه فقتلهم واخذ اموالهم جاهلیت زمانہ کې چا سره مرګرو د شپې ټول تخت کړ اعمال ترا واغشت او فاصله حضور مبارک وی اما الاسلام اسلام دې قبول له او دغه سره زمون دې غدارې سره تعلق نشته فلست منهم في شيء زمون غیر سرطان بيع عروه ابن مسعود با دې صحابه او تکتل يرمق اصحاب النبي عليه السلام بعينه د حضور صحابه ته داسې کتل اچھا دا ورته باجوړ مولا او دیر مولاوي هغه ته کتل قال فوالله ما تنخم حضور چې تپوزه مبارکه پاکه کړی دا دی ورته لاسونه نیولې دي کلاړی تو کلی دی ورته لاسونه نیول فدلک بها وجه وجلده فمخه په سرمنه به راح واذا امرهم ابتدروا امره چې حکم به وک فورا به پاسه ده واذا توزع کادو یقتلون على وضوه چې چاردام به کو نو قریب و چې دا په چاردام په به جنگ کړي دومره به یو بل ته مخکې کېده وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده او که خبره بکول ناغي بټول خاموش یو غیر مقلد ملاوي وې دغه وخت سره کول او دته خاودل خاين داغي باقي عقیدت نو منافقانه طرز ادا کو د حضور پاک سره دا نفاق کو چې زمو خدا نه دی خو دا دې چاته خيو دا غیر مقلدین یو امام دی نو ده ما انا لله یعنی صحابه وزره کې دا عقیدت نو خدای صرف د عروه ابن مسعود د خوتنه د فار الله کو هغه زره کې دا نشته نو چې عروه او حضور مبارک ته مخامخ مکتل تعظیما نو عروه چې خپل کافرانو الله علی ته وی قامه والله لقد وفدت على الملوك زخو بادشاہ لتلم ووفدت على قیصر و کسرا قیصر بادشاہ لتلم د روم ځکه مشر سړیو د جرګو او د ایران بادشاہ لتلم او نجاشی د حبشي بادشاہ لتلم والله النيت ملكا قد يعظم اصحابه ما يعذب اصحاب محمد محمدا ما دا یو کس مرګری داسې نه دلیدلې چې د خپل بادشاہ داسې عزت کوي لکه د حضور صحابه چې د خپل پیغمبر عزت کوي والله تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم
فتلک بیا وجه وجل دا غلاړې زمکه ته نه دی پرېخې دا غ مسله زمکه ته نه ده پرېخې وای چاته په پیغمبرانو کې داسې نه دی راغلی وإذا امرهم ابتدروا امره چې حکم ورته وکړي نو حکم پسې زر روان شي ودا تودا کادو یقتلون علی وضوئه او چې چاردام کوي نو داسې بیړ بار جوړ شي دا هغه د چاردام په بقیه وو چې خالص جنگ دی یو ایمان راکا بل ایمان راکا وإذا تکلم خفضوا اصواتهم عنده او چې خبرې کوي نو ټول خاموش شي وما يحدون الیه نظر تعظیما له خپل پیغمبر ته مخامخ ګورم نه تعظیما و احتراما وانه قد عرض علیکم خطه رشد ګوره هغه کله خبره پیش کړې د صلح یادې نو فقبلوها قبولک او داغي قربانی یاد کړه غره دې دا چې ګورستاس سرمن به واسي فقال رجل من بني كنانه او قوم پکې داغي مشروي زوردم نو چې را سرګن شو موړه وکنه په موړه برا سرګن شو نو حضور صحابه ته داسې سره را روان دي چې دې د بدنو د هدايا ډېر عظمت کوي نو دا کوم سارویم چې راوستي د هدايا په شکل دا پور تکي او دغه شورو کې تلبیه چې مونږ جنگ نه نیو راغله فبسوها له فبيسد له واستقبله الناس يلبون فلما ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء لا يصدوا عن البيت دا خلق ګور روان دي بیت الله ته او هدايا دي ورسره دا ولې منکه خپل قوم ته واپس لا لما رجع الى اصحابي قال رايت البن قد قلدت مولد الخان دي ورسره او قلاده ورته چولې شوې دي په الواخه او شرط اشعار ولا شوې ده اما ارى يشد عن البيت دا مناسب نه دي چې د بیت الله نه منشي فقام رجل من داعي او بل مشر پاسه چې دا غنمو مکراز ابن حفص او یې زه وردم نو چې روانو حضور پاک ولیدو نو حضور مبارک دا مکراز دې ګورې دا ډېر خطرناک سړی دی بدمعاش نو چې راغی حضور مبارک سره خبرې کولې دی لا ناسته چې سهیل ابن عمر داغي او مشر هغه را سرګن شو اما عمر وایي چې ایوب به یې کرمنه چې سهیل لا سرګن شو حضور مبارک تفاعل کو وی دوی دا سړی را لېږلی دا امن پسند دی او صلح ته آماده شوي دي ځکه دی راولېږه وی زه سهل لکم من امرکم ستاسو معامله اسانه شو نو سهیل ابن عمر راغی وی راوړه صاحب صلحنامه لیکو اوس وایه دا ټول به صحابه دي ګوره اله سهیل وی بسم الله بلکی الرحمن الرحیم ملکم دا نه پیژنو اکتب بسمک اللهم دا یاد لري معاهده کې باغ الفاظ لیکي چې دواړه جانب په راضي وي اختلافي لفظ ملک بسم الله لیکه ټیک بسمک اللهم لیکه انا مسلمانانو نه بسم الله بلک حضور مبارک په خیر دی ولیکه بسمک اللهم انا به حضور مبارک وی هذا ما قاد علیه محمد رسول الله دا معاهده ده چې فیصله پکې محمد رسول الله به رسول الله ملکه محمد بن عبد الله لیکه کوم تا ته رسول ویل خو به منا کول نه دا وخت یو کافر وکړ سهیل وای کوم دا عقیده وست رسول الله نه موږ باندې منا کړي نو موږ در سره جنگ کړي ته دولیکه محمد بن عبد الله حضور وی زخ رسول الله اگر چې تاسو زما تکذیب کړي ولیکه کاتب ته محمد بن عبد الله ولیکه ځکه دا ولې حضور منل ځکه نبی کریم ویلی مخکې چې هر خبر را نه غواړي چې هغه کې تعظیم د حرمات الله راشي او جنگ نشي نو زه به ورکوم خیر محمد بن عبد الله ولیکه رسول الله باندې اختلاف صح کال به مونږ ته پرېږدی بیت الله هغې وینا لا تتحدث العرب ان اخذنا ضغطه اسنه به عرب وای چې دا په زور رااله ولكن ذلك من العام المقبل بل كان لا برازه انا لا خبرې کې دی کې ابو جندل لا هغه د زوی په کړو کې تړلې ځانې روخ انا
یرسو په ګډ ګډ ته فی قیودی په خپلو پیکړو کې. وی دا اول ما ته واپس کا. نبی کریمی مونږ لا معاهده نه ده لیکلې دی پرېږده. وی نه صاحب زاړو لیکم نه چې څو پورې د دې را کړي الله فاجزه لی دې ما ته پرېږده. وی نه ما انا بمجیز ذالکا زه دې نه پرېږدم الله. امکرز ابن حفر وی مونږ تا ته پرېښی دی خو هغه پلار یې نه پرېښودو الله. ابو جندل چغې کړې ای مشر مسلمین ګوره ما دا د مشرکانو ته واپس راکئ او زه مسلمان راغلم او څومره تکلیفونه مې برداشت کړي دي او دې د خدای په لاره کې عذاب شي. عمر صاحب وایي د دې واقعې په باره کې وایي زه حضور مبارک له ورغلم. مونږ ورته وی قربان ته نبي حق نه معاهده وشوه. هغه وی ولې نه وی مونږ په حق نه یو او دشمن هم په باطل نه ولې نه وی ولې دا کمزوري شرطونه منئ. هغه وی زه رسول الله یم زه د خدای نافرماني نه کوم خدای به زما امداد کوي. وی تا مونږ ته دا نه وویلې چې بیت الله ته به ځو. وی ځو به که نه که خیر خو وخت مې نه و یاد کړی دا وخت تعلق کله د اسبابو سره وی مونږ به ځو بل کاله به لاړ شو طواف به وشي. بیا دا خبره مې نبي کریم ته وی دا ډېر دیني جذبې د وجې نه وکړې. ابو بکر ته ورغلم د هغې ایمان ته ګوره. ما وی ابو بکر زمونږ دا پیغمبر نه دی په حق وی ولې نه دی وی زمونږ دشمن په باطل نه دی ولې نه دی وی دا ولې کمزوري شرطونه منو. هغه وی کښېنه سړیه زمونږ پیغمبر رسول الله دی د خدای حکم نافرماني نه کوي او خدای به د امداد کوي. زما او ستا کار څه دی فاستمسک بغرضه د ده لګامو نیسه. غرض په اوښانو کې استعمالېږي او لجام په اسونو کې. غرض هغه څرمنې ته وي چې په اوښه سورې خپلې پکې ورکړي هغه په حقه دی. وی مونږ ته به دا نه وي چې بیت الله ته به ځو ځو به که نه که خیرې غم مه کوه. زهري وایي دا خبرې چې ما نبي کریم ته کړې وي بیا ډېر زیات خفه وم. عمر صاحب وایي فعملت لذلک اعمالا ما دې دپاره ډېر عملونه کړي توبې مې وکړي صدقې مې ورکړي دي مریان مې ازاد کړي وي چې خدای ما ته دا بې ادبي معاف کړي. ما حضور پاک ته داسې مخامخ خبرې وکړې. عمر ته وایي دا هم د جوش ته عشق دی. گفتگوی عاشقان در کار رب جوشش عشق نه ترک ادب. شمالی اتحاد معاملے دل گفتگوی عاشقان در کار رب جوشش عشق نه ترک ادب. دا عشق دا وجه نه دا خبره ایمان خو ذکر ایمان دې د پاره ډېر اعمال کړی دي. دا اوس معاهده او شرطونه دي پکې انا خلک په دې تمو چې حضور لا اثر نه خړلې موږ نه خړایو او ممکن نه چې صورت جوړ شي انا او مثالمه ته ورغه وګوره د صحابه ته هم پاسه سره خو یې نه پاسه هغه وی سب ستا انتظار کوي ته پاسه او سره خړای نه پخپل بخړای چې حضور سره خړای او هغه تم ختم شوه بیت الله د تونه ځکه حلال شي ټول سرونه شامه غم من مانا دا گانے دا وجه ازدحام دا وجه اللہ خود چراله نا آغا مستثنا شد آغا واپس کولونا لیکن خود آغویل حلالیگی نا ویچه کم خود راشد دا چا میڑا نراشد نو دا آغی مہر با واپس ورکو خود واپس نرکو ویزا که زمونگا خودم دارانو میرا کوي خود مسلمانانو نا یو خود ناتلی او دا آغوی را غلی اللہ بدین پس نکا اسمت دا کافر مساته اسمت دا کافر مانا دارا چې خزه کافر په خپل زوجیت کې مساته ځکه دا خزه اسمت څوک ساتي خاوند دې ساتي نگرانی کی بارته نه پریری تقاضا ولدی پورا کوي دا اسمت ساتنه خاوند انا وخت کافر دا بصیر راکا ابو بصیر ورکا هغه به په لاره څه چل کړو قسم یې تکرم شام سوای چې زه خو په پیغام کنه
زم په نه پیغام نو طالبان به څه پیش انا ولر نه ولا قربان تستا خپل عهد پورا کړی زوار کړم تا ما ځان په خپل اخلاص کړی اوس د پیښو دی پیښو منډه انا جندل هغه ځای نه ځان نو نوی مسلمانان براتل هغې به هلته تلل ځکه د معاهدې مطابق که نبي کریم له راتلل نو دوی خو واپس کول هغې په خپله خبر راولېږي صاحب چې څوک درځي به ستا سره دی خو د دې ځای نه یې لرې کړه حمیت پختو ته وایي ضد ته تعصب ته انا بدل ورکوي نو که هغې بدل درکوي تاسو هم ورکوئ که نه درکوي تاسو هم ورکوئ انا یعنې که د کافر ښځه راشي د هغې بدل هغې له مه ورکوئ د دې ځای نه د مسلمان ښځه تلي هغه له بدل ورکړي خو دا چې د مسلمان ښځه نه ده تللی انا بني اسرائیلو قصه ده چې زه پیسې درکوم نو کله به یې رارسوي فلانکي واخله نو هغه چې وخت مرکب نو نو په لرګي کې څه کېښوده شمه مکاتبه خط کوي او شرط کېږي و مالکان چې ولا به یې زمونږ وي نو دا شرط غلط دی انا دې قصه ذکر کړه انا هو ابا ما يجوز من اشتراط والسنيه في الاقرار دا یو مسلې ته اشاره کوي یو سړی وي د په ما سلو پیری بغیر د 500 نه نو بعض علما وی استثناء د عدد قلیل له کثیر نه دا غلطه ده دا خو په دغه لګي سکه دی رجوع کی د اقرار نه چې دی وی د په ما سلو پیری 500 کم نو دا خو 500 ته جدا کړو دی وی دا روانه استثناء د عدد قلیل له کثیر نه د کثیر د قلیل نه او د مساوی سنیه استثناء ته وي او شروط الذي يتعارف الناس بينهم او بیان دا شرطونه چې په عرف کې جاری وي وإذا قال 100 إلا 1 سنتين کسړی وي د په ما سلو پیری بغیر د یوې نه یا دونه خیر دی نو بعض نحویان وایي استثناء د عدد صحیح نه ده لکه دا رجوع ده دا اول عدد کم وایه چې وی د په ما سلو پیری بغیر د 500 نه نو داسې ولې نه وایي چې د په ما 95 دي پیږې کنه دا نو دی وینا خیر دا عرف کې ویل کېږي وقال ابن عون المسيرين قال رجل لكريه دا بل عرفي شرط خی یو سړی د خان والا ته وای پک کریه سړی ته وای چې پکې راي او خان ورکړي ساروي ارحل دکابکا ما سره خان تیار کا په فلان کې رز بزم فل مرحل ماکا کزه تا سره لانن په فلان کې رز نو زه بدل سلو به درکم نو په هغه لانن اتفاقا نو شرع قاضي لداسې جګړه لاړه هغه من شرط علی نفسه طاعن غیر مکرهن که چا په ځان باندې یو شرط خي خبر ادا او چا په جبر نه کړي او هو علیه ورکوي پیسې دکا د حکم د اجیر خاص دی اجیر خاص او یو اجیر مشترک دا مې طویل وکړه اجیر مشترک مستحق د اجر په عملی او اجیر خاص حقدار د اجر په حبس د اوقات یو سړی کور کې نوکر کې کیس کار دې په اونکه د میاشت تنخواه ورکړي او یو سړی اجیر مشترک لکه دوبي د خلکو جامې وینځي علي ته نه پیسې غوښتي شي جامې درله وینځي نو اجیر خاص مستحق په حبس د اوقات لکه طالبان ختم لبوزي نو د دې اوقات یې بند کړه نو د دې حکم د اجیر خاص که تلاوت وکړي کو نه کړي مستحق د اجر نو یو تا چې ورته وی کو خان مې درله بونتل نو دومره پیسې به درکم نو چې بو دې نتل دا غاجزو خان ستاد پاره ایثار کړی ځنګل ته ونه لګل د غیا تکلیف ونه ورکړل به انا ان رجلا بعد طعاما یو سړی په چا طعام خرڅ کړو او ورته وی چې چارشنبه پرځ مې پیسې راونړې ولې د موسا په من کې به ختم نو پیسې راونړې نو شورې مشتری ته وی انت اخلفتا وی تا خلاف فرض کړی را فقدا علیه
فیصله لا خلاف وکړه کني فقها وای خدا خو یو وعده و چې په پلان کې بیع سیدا او خلاف وعدګي وکړه شریح وینا دا په عرف کې دا سیدی او فیصله دا پکار ده چې بنا د احکام په عرفي نو چې عرف کې دای چې په پلان کې راځدار نشم زما استاد په منځ کې بیع خطا نو چې دی ورنه راغی او هغه من دا کوي چې زنه درکوم بس بیع خطا انا دا حدیث ذکر کی دا د بیع سره تعلق نه لري خو کې دې کې استثناء راغلی دا ان لله 99 اسما 100 الا واحده دا خدای یو کم سل نمونه دي سل مگر یو نه استثناء را لکه په دې رستی کې که چا د آیات کم جنت ته وفلار شي یو کم سل نمونه دا خدای پاک دا په دې خاصه وعده باندې کې دا خدای نمونه ډیر دي دا یو کم سل نمونه احصاها درې معنا دي احصاها حافظها که چا د آیات کړ خدای به جنت ته بوزي او احصاها من عمل بمقتضاها که چا عمل کو د دې په مقتضا او احصاها من تخلق واعتقد بها که چا عقیده په ولرله دا خدای په دې نمونه چې رضا خدای دی قادر خدای دی متین خدای دی قوی خدای دی نو احصاها حفظها احصاها عمل بمقتضاها احصاها تخلق بها واعتقد بها شو وقف زمکه شرط پکې کېږي لکه عمر سے زمکه وقف کړو سمغه او د شرط چې څوک متولی هغه په خپل ته خړی شي او دوستانو له مرکول شي او په خپل به پکې ذخیره نه کوي ضرورت مطابق نو ابن عمر بداسي چل کو په خپل به امته خړلا او دوستانو نه ویلېګلا دا شرط او وقف بس ته کوم ما خلق قتله هو خطا العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى ولی طالبان کم دی تقریبا نیم دیشتا جمعش پلس دی دا اوسنا ورطا تیاری شروع علاکہ که امام خوشحالی گی نو دانور والی خوشحالی گی بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الوصایا آخری کتاب د معاملات او احکام به عام رست فضائل دی او آداب دی احکام پکې لګ راځي نو دې کتاب ته خیال کړه کتاب الوصایا وصایا د وصیت جمع ده تملیک المنسوب الی ما بعد الموت تملیک دی یو شی ته وایي چې منسوبي ما بعد الموت زما د مرګ نه پس دا غوې فلان کې لور دا ځمکه د فلان کې شو حبس الشیء او وقف على ملک الله او دا وصیت تملیک الغیر بالشیء المنسوب الى ما بعد الموت خدا وصیت د مشروعیت د فرایات ذکر کوي او دا رستو احادیث شرح دا غیره خدای وی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیت للوالدین پخوا چې میراث نو وصیت فرض مول پلار د پاره وصیت او باقی مال بل اولاد به میراث چرای نو وصیت د والدینو د پاره ختم شو بلکې مطلق وارث د پاره وصیت ختم او فمن خاف من موص جنفا جنفسته و میلا متجان غیر متجانف الاسم غیر مائل سید الکائنات کوئی ما حق امرؤ مسلم ندر وا حق مسلمان لرا لو شیون چې د دس شی وی یوسف وی چې وصیت پکې کول غواړي یبیت لیلتین چې شپتی لري دوا الا وصیته مکتوبه عنده وصیت به لیکل دا ما حق امرئ مسلم حق مضاف د امرئن ته او مسلمین صفت د امرئن ده او مضاف له دا مجموعه مبتدا او له شیء ده خبر صفت اول او یوسفی صفت ثانی نو یبیت لیلتین خبر ده لکه بعض احیان وای او یا الا وصیته مکتوبه عنده مستثنام خبر واقع کی نو دا غی پنځ الله دا یبیت لیلتین صفت ثالث ده نو کوم به معنا شي یوش پات تیرول اجازه تم نشتا ندی روا مسلمان لرا چې یو شی ورسره یو وصیت پکې کول غواړي چې دوش پیتیری کی مگر وصیت بلی کلی او ندی روا مسلمان لرا چې د سره شی وی وصیت پکې کول غواړي او دې دوش پیتیری مگر وصیت به ورسره لیکلی نو کوم به معنا کې نو د ډومبي شپې تیرولم خطر را
دویمه خو به خامخا تا سره لیکلی او که دا دویمه معنا شي نو یو شپه جایزه ده چې یو شپه بې وصیته تېر کړې خو دوه شپې به نه تېرې وصیت هغه وخت کې ضروري دی چې سړي سره پردی امانت یا په د قرض او د سره سمال وي نو خامخا به وصیت کوي یا په حقوق الله کې څه پاتې مونځ پې پاتې او که سړي باندې چا امانت ورسره نه د چا قرضه پې نه حقوق الله کې پې څه پاتې نه وصیت فرض نه دی پر چا نه دی فرض نو له شیء او یوصي فیه چې نیت اراده دی نو وصیت ولیکې الله ما خو ځان سره وصیت نامه لیکلی ده ځان سره ولیکې ځکه څه پته لګي د مرګ سره وصیت نامه ځان سره وکړه قرض در باندې یا د چا امانت یا څه شي وصیت کول غواړئ چا نه ما جویریي بیبي روډ نه تپوس وکړه عمرو بن حارث نه چې سید الکائنات څه شی پرېښو هغه یې نه دی پرېښی نه درهم نه دینار نه عبد نه وینځه نه څه شی مګر سپینه قچره وه او اسلحه وه او ځمکه وه چې صدقه کړې ده یعنې مالي وصیت هغه نه دی کړی ځکه مالي څه شی ته پاتې نه دی